हमेशा द पारा तारीफ सड़े चिकई अगा द हुसन कई द बदरंग शी सुख तारीफ न कई तारीफ द हुसन की। माता परुन यो सड़ी हुई चे मौलाना साहब ताप नौखार की यो खबर कड़े हुए चे अल्हम्द लफ्ज हमद अल्लाह वली दखपल तारीफ द पारा गौरक मावर्त हुई चे लफ्ज हमद पर तारीफुनु की द दीन उच्चत लफ्ज द चा द तारीफ कोल द पारा बुल निश्ता नु चे संगा अल्लाह उच्चत ते दा से जान द पारा इंतखाब द उच्चत लफ्ज करे दे चे दागा तारीफ पे उकड़ेश। मौलाना अबुल कलाम आजाद द दे पजिमन की लिखली दी चे तारीफ हमेशा द हुसन की नो जहां हुसन मौजूद हो तो निगाह इश्क क्यों ना चे हुसन वी नो निगाह द इश्क बा अगा तरफ तखा मखाज नो द इश्क निगाह में शद पारा हुसन तरफ तस ब्या प इश्क की कता सुख्यालों की दो किस्म यो रूटी खलास आशिकान दी और यो प सही मानो के आशिकान रूटी खलास आशिकान ताव मागुंदे सड़ी तवाई लका दे अप्रैल के द रहमान बाबा सालगिरह की नो दे रोटी खलास हुई सिफतुन शोरो कड़ी दी परुन या वजीरम पके सिफत करे उचे बड़े सूफी शायर थे इन्होंने इस्लाम को बड़े अजीब और गरीब अंदाज में पेश किया है। कस्ताद सकार दे द रहमान बाबा द सिफतुन सरा रहमान बाबा होई चे कसोकरा कांदी कसम प किरदिगार कसोकरा कांदी कसम प किरदिगार कब पकोर की याद दिरहम लरम या दीनार कुरान रावाख लई चिलास पे केदम जमा पकोर के न दिरहम शता न दीनार शता कसोखरा कांदी कसम प किरदिगार कब पकोर किया दिरहम लरम या दीनार दा खलक ददी अहल नदी बिल्कुल छे द रहमान बाबा प सालगिरह के खबरियों की या दाग तसव्वुफ और दाग दरवीशी आखल को तपीश की हमेशा द पारा शान दाग दी अग सड़े पेश कई चे रुपए की यो टेढ़ी पैसा को पागलार तले यो टेढ़ी अब सही मानो कि आशिक हो सही मानो नौगा आशिक हो मुंगा आसी कुछ डबी रोटी खलास की खुद यार मुताल्लिक मां पता पसिदास पिने जामे रंगड़ी मां पता पसिदास पिने जामे रंगड़े तलाबिया पमा गुमांद नाम नंकड़े इस असर दे पसंगिन खातिर नाशो
که هر سو می مسلے در پس لنکڑے تو پا عشقی علما دروغ جل بولا تو پا عشقی علما دروغ جن بولا که یو بل هم حس ما غند ملنکڑے داد سوک تر سنگ ناستی نپویگم چه خبر در رحمان سر پا جنگڑے خود دی قماش سر اخود ہو بہو داشو چه اے عاقلہ غوگولی سماتا مرگیل پریدی سڑے خپل رضاتا دا اجل سوار پا تخت بدل راشی ناگہان بتالاش وایم تاتا ڈیرے ما تکڑی مرے دا کبر جانو چه دا کبرا بین لی دل ہی چاہتا دا فرعونیان دا زمانی چی اب دوی توی چه دا جل سوار پا تخت بدل راشی ناگہان بتالاش وایم تاتا ڈیرے ما تکڑی مرے دا کبر جانو چه دا کبرا بین لیدل ہی چاہتا بادشاہان دیواڑا خاک دا بیابان شو نظر اکڑا سکندر پسے داراتا اخدا شو پجوندی نے توبہ باس رحمانا چه قیامت کی شرمندہ نش مولاتا اخدا شو نو اے منگم دا دے قابلیو چه دا غی نو مموالو دنیا کی مسلمان دنیا کی درے سڑی تیرش مولانا روم ڈاکٹر اقبال اور رحمان اقبال والے پا آسمان کی گرزی زکا چی پا عزتمن قوم کے پیدا مولانا روم والے آسمان سارا خبری کئی زکا چی عزتمن قوم کے پیدا ہو رحمان بابا والے قبر د چرسیانو ڈیپو دے زکا چی پا بیزت قوم کے پیدا پختون لا دنیا کے چا قوم دا زمون مشران وی منگا پختانا منگا منگا پختانا زہ منگا پختانا منگا پختون سی پختون خطول عمر پا پردو غلو گڑی پختون سی پختون خو خالد ابن ولیدو چه دا پختانه دا آغا دا اولاد داوا کئی خدای دے آغا پا مونگو نشرمائی مونگ دا آغا اولاد چرتے دا خالد ابن ولید پا بدن یو انچائی زیدہ سے نو چا دا تورو دا غشو ننو ہوتے او چه مڑکے دا پا خپل کٹ کے نو خدای تے ہوئی چی یا اللہ پا بدن میں یو انچائی زید جوڑ نشتا ٹول دا تورو دا غشو نوتے دے نو خدای پا آگئی که دی مر نکما او چی وجنے نو دا بے غیرتائی پا مرگ میں اس وجنے کٹ پوزی کے ہو بے غیرتا مر کی خالد ابن ولید خو آغا شے پختانہ پت سکی مری لگیا پا دے علاقہ کے درہم سلورم کے استے لگیا دے پا ودونو کی چڑا زکی کی سڑی پا کمری او شرم دلو دا کلاشن کوپ ام دغل آغستی دی چه پا پردی وعده کے با دز کوئی او پردی بچی او معشومان بوج نہیں ہو سوک بدر تسوئی نجی اللہ گولا وجی وعده کے ہو لگے اللہ گولا وجی وعده کے ہو لگے تم وایا بلم وایا بلم وایا پردائے موری بورا کڑا پردائے خزائے کنڈا کڑا او ہائے ہائے خیر دے وعده کے دا کار کی گی والے دا ملک ستاسو پا کپرا مورشا خبرہ میں دے پورے کولا چی یو صحیح معنوں کے عاشقان وی او یو روٹی خلاص عاشقان نو ما تاوی چی دا موجودہ حکومت تا بد والے وے مالدار روٹی خلاص عاشقان
کدا د عالمگیر بادشاہ غوندے بادشاہی د دوے اول سره بزوے چې په تسپو بما د دم مدی ویلے اول سره فتاوی عالمگیری علماء ولا جوړ کړه او د ټول ملک نظام په دې یو فتاوا باندې بچلې د ټول ملک نظام د عالمگیر بادشاہ غوندے بادشاہی خو په فتاوی عالمگیری چلے دے شوا او پاکستان په فتاوی عالمگیری نشي چلے دے تمام ملکونا سعودی عرب غوندے ملک چې کعبہ او مدینہ پکې ده اخو په فتاوی عالمگیری او په قرآن او حدیث چلے دے شي او پاکستان کې ټول کافر دي چې پرورو په دې باندې اسلام راځي یکدم په نشی راتله ځکه چې دی مسلمانان شوي لاندې نو آغاز د دیر نه وشو مبارک شدیر والا آغاز تاسو د ملک نه د اسلام وشو دا په پاکستان کې بل زیاډو د سړی توب وو نه چې د ملکن ډیویژن نه د اسلام آغاز وکړ اوس نن چترال والا بیان ورکړی دی چې مونږ لدیم قاضیان مقرر شي دا درد نباد ہر کار کی د قرآن و حدیث درد چکم د یو مسلمان پڑھ کے پکار دے د دوی ډکی نشتا انشت زما د محبوب اللہ زما د محبوب قانون بوی زبد خدای عاشقم زبد محمد رسول اللہ عاشقم او د قرآن غندے او د حدیث نبوی غندے قانون بموجود ہوئی او زب په پاکستان کے پا تعزیرات ہند باندے او تعزیرات انڈیا او د لارڈ می کالے پا قانون فیصلے کوم زما پا دے عاشقای دلانت د یار د پارا خلق سر پا دو لگئی کنے لگئی یار د پارا خلق سر پا دو لگئی زویم کتب اخپلو ارادو کی مخلص او ستچ دا چپ خلاوے او دا ستا ایمانی که دا پاکستان عوام قرآن او حدیث نبوی سر نہ چلی پا دویو لگوا دا جوارگرو غندے دا ملک تباہ خدے خو قانون قرآن پا دویو لگوا کہ دا پاکستان عوام قرآن او حدیث سر نشی چلے دے اللہ دی ملت جوندی پاتے نکی طوفان دے پیراشی چٹول تباش دا سی ملک وجود سا فیدہ شوا دا سی ملک وجود لعنت تے چکم ملک قرآن و حدیث سر نشی چلے دا بیا ملک نہ دے دا قوم نہ دے دا بیا یو عظیم لعنت دے او دے اسلام پتندی یو لعنتی داغ دا خوئے بدرہ بانی بیسیار خوئے بدرہ پاکستان تولا دنیا اسلام اسلام چلی عوام ہوئی چھ اسلام دے دے ملک قانون چھ دا پاکستان خزی ہوئی چھ دا ملک قانون دے اسلام کی گی نا زکا چھ منگ ببیا پچار دیوالائی کی نہیں خزی نو پا دے ملک کی خزی اسلام راوستل نغواری او منگ خزی دا سے زیلہ بود دالا سکے دا دا خزو برواگان چی دی دا دا چا خزی چی بار گردی دا دا خزو ٹٹوان و اسلام کی جلباب لفظ چراغلے دے نو سادر تی مراد دے دا اسانی چی کم سادر خزی پسرے وی
जिलबाब न कसादर मुराद वाले वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलतिहिन्ना च कुरान वेली दी दे सरा बस चल के वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलतिहिन्ना दे सरा बस चल के कुल लिलमुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम दे सरा बस चल के वकुल लिलमुमिनात यग़ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना दे सरा बस चल के तो दे सादर न मुराद दा चादरियानी दी जे दगे गडो पर सरकड़ी दी दे आयातुनो सरा बस चल के अब बेला खबर है कि मुल्क मुज्तहिदीन हम ढेर दी इज्तिहाद दरवाजे कोलाउ दी लकदा शूरा के जिकम मुलियान अगस्ती दी शूरा के जो मुलियान अगस्ती दी न दुई और बिल्कुल रवान वत्तखलकी दी दानो खेजा हो गले नास तो सदा दे इस्लामाबाद पस खोड़ दे वहां कम वक्त तासो सोच चुके पदे मल के मुंग जो शूरा या द्रे मिंबरान नोर अगस्ती चागे के जमुंग दे पे खबर या खजा हम आ खजा तासो टोल पेज यानी पाकिस्तान के इस्लाम रातल दगे खजे तपाती दाबा पेंडाय तजिया वाल तबदे इस्लाम आगाज के यो शर्म न दे जी मुंग पे शर्मे दिली यो शर्म न दे अरो खुदा कुदरत ते च अल्लाह द सड़ी पे कमिश द से कार द ला सकीगी च पे शर्मी च अल्लाह पे कमिश अजीजान अर्ज में दाओ चिदार सबकीगी मा तैयार बलादा यारा राता दादा चे पक्कमा जमाना की चे दीन सरा टोके शोरो शिवी दीन सरा लोबे शोरो शिवी दी दीन खल को शाता गुरजोले दे नो आसमानी आफत पे रागले ईरान के वाले पजरगुनो खलक के मशू वाले के मशू द खुमैनी पर शिकल के पे बांधे तूफान वाले रागे और जरगुना खल की केमा वाले कर जकची दिन न बागया ईरान आगा गुल पर सर तपल यूरोप पे शाता करे अमरीका शाता करे हुआ द ईरान खजो आगा लिबास का सुक्तली नो दर तब मालूम नो अजाब पेरा है द चाप बादशाह की चू अगल अबिया जम के जैन वर कोलो जम के जैन वर सगो रे लेकर मासल निष्ठा मा तो गोरे बादशाह ब्याद ईरान दसे हो जिज्म के वाला जै नवर को अंदाजा हो अजीजान अरब मलकुना जतले मां द समंदर पर किनारा यो किनारा बांधे करबुना रुपए लगे दिली दी करबुना आगा किनारा चरा कटकड़ी दा नो बंगलो और मोटर वाला द खजो द पारा तफरीगा जोड़ा करे नो द जुमे पौरस जबजात खुद तलेम खजे और सड़ी बरबन पके लांबी तमारा नी साउ जतारक दादा और दो दर तनवेम दली दो दर और टोल मुसलमान काबल गो रही
نن پکې اور ولې بل دی ولې پکې اور بل د کابل مین خار چې و دیدار سنه بے نیاز درس نن کا کابل کی روس غند عظیم طاقت را ټینګ دی دا د افغانستان د قبایلی مسلمانانو برکت دی دا په غرونو کې دا لوی لوی ګیرو والا او لوی لوی پټکو والا د دوی برکت ته چې دوی روس غند عظیم طاقت سلور 15 کالو شو چې رئیس سار کړ تاسو خیال راکړئ کینی خاریو نه اسلام وته پیښور او پاکستان دیم دا حال دی پیښور کې وګورئ مازیګر صدر روډ باندې صدر روډ پیژنئ صدر روډ باندې مازیګر چلار شي صدر روډ باندې د خزو او د جنکو تماشې وکړي لاهور وګورئ پنډه اسلام آباد وګورئ اسلام آباد کراچۍ وګورئ دغه سیده الله په عظیم قهر په لپیټ کې با تاسو وګورئ چې مونږ هم راشو که تاسو دا وایئ چې زه پلانې خراب دی زه خو خیم زما خزا خدا زما بچی خدي نه بنی اسرائیل باندې چې عذاب راغی ځوانان پکې بیزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو ما ته تعجب چې یا الله دې بوډاګانو څه ګناه کړی دا چې دا د خنزیر په شکل شو مفسرین وایي چې د سپینګیرو عذاب د ځوانانو نه سخت زکه شو چې دې سپینګیرو په خپل خو نیکان لیکن بل سړی به د بدای نه منې کوي خپل منځونه کوا بل سړی د ګنا نه منې کوا نو چې عذاب راشي کبل بيزو شي نو زو تب خنزیران کی تاسو دا خیال مکوئ چې زه دې کوم زمونځونه کوم دنیا ټول ته یې دې د پاره چې تبم لا تړلې سپي کوتک به پلاس کی او دا خلق به ګډي او چیلای وي چا پسې به منډه وهي څوک به په لخته وای څوک به رئیس ساره څوک کپری وته پوګه کې به خپل منزل مقصود ته ورسه زما عزیزان عرض می دا چې دا زما د کور خبره نه ده دا قران ویل کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر الله وی تاسو پیدا دي د پاره چې نور خلق به د بدو کارونو نه منې کوي او د نیکای به خلق ته امر کوي پاکستان کې وګوره د شپې په یو بجا کابلای سره ودرېګا او تماشاو کا د سړو نه خزي ډېرې روزي د سینمان دا سینماګانی دي د چا دا سینماګانی داغه چا دي چې د بوټو په وخت کې به چغې والے کېرونو مونږ به نظام اسلام غواړو حکومت ته درخواستونه ورکړي جی ټیکټونه ارزان دي مونږ ته د بلیک په کلی چګي ده 2 روپو ټیکټ جی 15 روپے په بلیک دا د سټ مارې ځامن اخلي په 15 روپے په بلیکونو یې ک جمعات لته انا غواړي په کور د امیر صاحب بمرا غورځي تاسو پوه شئ د دې قوم حشر بچي د دې قوم انجام بچي نو عرض میں دا عزیزانو چې بره طرف نه دا توقع مکوا
چې د مل قانون با دوی رښتیا اسلام نه امید مې نشته ما ته یقین نشته چې مونږ به د پاکستان قانون ګینه دا وګورو چې واقعي قرآن دی او واقعي حدیث د جناب محمد رسول الله. ازانو تاسو ته ورس کو ز لاس کې مې وبني ولي او ام یا الله وبرکا یا الله وبرکا یا الله وبرکا تاسو ټول بوای چې خدای دې بنیاد وباسا لاس کې دې کټورې نیولې دی او یا الله وبرکا یا الله وبرکا خو خلی ته کوس کا چې وب په ملونو کې نخکاری او زه وایم چې یا الله وبرکا نو زه حق به جانب مزکه وبنيشت او چې لاس کې ما کټورې نیولې په قادرم سکلم شم خلیته او چتولم شم او بیا وایم چې یا الله وبرکا دې کې زه حق به جانب نه. عزیزانو کده پاکستان عوام وای چې یا الله د مل قانون قرآن کا حدیث کا شریعت محمدی کا نو حق بجانب لیکن کده پاکستان برسر اقتدار طبقہ وای چې یا اللہ ملک میں قانون اسلام کا کر دیں نو تا حق بجانب نہ دے ځکه چې ستا په وس کې دي په یو سکند کې د ټول ملک قانون چې ده کده ملکن ډیویژن قانون اسلامی کې دی شي نو د صوبه سرحدم کې دی شي د پنجابم کې دی شي د سندم کې دی شي د بلوچستانم. ولی سندیان مسلمانان نه دي پنجابیان مسلمانان نه دي بلوچیان مسلمانان نه دي دا ټول موږ نه خو مسلمانان. نو زما عزیزانو ټوکې مکوه خدای ته وګوره ټوکې مکوه هغه سیلاب چې نن کم په نور ملکونو راغلی دی خدا نه خواسته چې سیلاب په موږ را نشي دا د خدای عظیم قهر چې زمون په سر د روس ولاړ 4.5 ځل استاد سرحداتو خلاف ورزی وشوا 4.5 ځل نو که 451 بار دا سراوړې د پدې سرحد بیا وڅ چاته بیا وڅ خو تاسو ته وای چې وای کھریا کہ لئی بات سن کے تے ہوشیار نوی کھریا کہ لئی بات سن کے تے ہوشیار روی اندھیریا آسن رات نیندر سی بیدار روی منگنا وی شفاعتا بلگی تے تیار روی تے مسلوی کتاب دا تو رو شرے دی بندے وچ عزیزانو کم سڑے چے دا خوڑ پا منس کی ادوی ایس پتہ نہ لگی چے خوڑ بکل رازی کراغے نو وڑے بے غرق بئی کم سڑے چے دا خوڑ پا کنارہ باندی موی او وی خموی اگا چرم خوڑ نشیوڑے نو منگ دا خوڑ پا منس کم یو او دم یو کو بچ خدا تاستا ہے داغی مشیران او ایڈوائزران مغا خلق دے چی دا چا دلاسا بٹو غرق شوے دا چا دلاسا یحییٰ خان غرق شوے دا چا دلاسا ایوب خان غرق شوے دے او مغا چندال چوکڑی تینا گیر چا پیر دی او خدای دے دتم خیر تاسو پوئی شوئی پا خبر باندے عرض میں داو تاسو توے چه سو پوری زمونگا دو حکومت تعلق دے اسلامی نظام دا پارا چه زمونگ بدن کیما کیما شنو ہرا کیما بم چگی وئی چه دا مل قانون قرآن پکار
چې مسلمانی او چې نه بلا تور ورکوای ارکه سو پورې چې د بهر ملک او د پاکستان د ځمکې تعلق پیدا شي یا اندراد عام مونږ له تخنیک اگر چې دوی ورته ډېره مای وي خو ډېره لویه پلیته ده آند وکړي دی ورته مای ډېره وي نیایم ورته وویلا ترورم وا چرته کی کمال ده عام تخنیک دیکھو دام تخنیکی لگیا نمڑکیگو خو بخامخا او چې مړکیگو با نو ایمان بدا سے ساتے چې د ملک د ځمکې او د خارجه جارحیت سوال پیدا شي نو په خپل ځمکه با سر قربانی کول ته تیار زکا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي حب الوطن من الایمان حب الوطن من الایمان د وطن مینا چې د ایمان مینا ده چا سره چې د وطن مینا نه واغه سره به د ایمان مینا اگر چې دوی سره نور حربي نشتا اوس ما تقریر چې وکمنو ملک میں انتشار پہلانے کے دفعے میں گرفتار کر دیا گیا اور اشتعال انگیز تقریر کرنے پولیس پکے 16 MP کی کیس رجسٹر کی تو اشتعال انگیز منگئی اشتعال انگیز ہوتا سو یہ یونیورسٹی کی چوسی اشتعال انگیز ہوتا ہی 1800 دی تنخواہ دا 18000 دی په خزه خرچ ته دا امبر سرای میخه دی چې ساتلی دا 18000 په هغه خرچ ده دا نور ورته کم ځای پیدا کې اشتعال انگیز خو تاسو یې او ګن کپانو او د ملک غدارانو د ملک دشمنان زه اشتعال انگیز ما چې تر نن ورځې پورې وظیفې او سړی روټۍ خورم او په باندې وخت تیروم زه اشتعال انگیز اشتعال انگیز خو تاسو یې په یو پتلونګي کې راشي چې بیا نوکرای نه زی 3 ورځې سامانونه پټرکونو کې چلی مونږ اشتعال انگیز پشپیته کاله پیښور کې د یو کور نه دویم کور نه پیدا کړي مونږ ا کورم ټیکس والا اور پسیزي او راځي هر کاله بدا جی هر کاله بتا سو درخواست کوي معافي ده پر خدای تاسو تباہ او برباد چا سره چې ټیکسونه دی غي سره هم کنیکشن چنګولي یو کور په دې ته مرګړې کې کوډلې دي پاغیا تا 100 روپے ټیکسونه لګول نو مونږ نه دا ټیکس دې می خود پاره 14 ارب روپے سالانه د خزو خرچ دی د خزو 11 ارب روپے سالانه د سیګریټو خرچ خدای چې څومره کروڑ روپے سالانه د بیهوده ډزو خرچ دا کارتوسونه چلی ملک خوب دو تباش غریب نه ټیکس په چونګي باندې صاحب کا چرګوټه تیرم درته ګر کپان کینولی دا د چونګي ګر کپ دا ټیکي چا سره دي وګورئ عرب پتیانو سره د چونګي ټیکا عرب پتیانو چرګوټه تیرای بوډای را روان کړي چې ګوړ او چای می نشتا دا چرګوټه خرڅوم چې ګوړ او چای پیوالم اغه لم دا ګن کپانو بدمعشانه په دې سرکونو درولې دي او دا غینم ټیکس وای سما غونډګردي شورو ده سه بدمعشي ده غونډګان دي بس کوته کې ورته وځي غږ سو کولش که زه غږ نشم کوله زه چې د چا بنده ما خو غږ کولی شي که نشي کولی یو جرنیلو یو غریب رانیولی ما ورته ویل پرېږده وی جی د ډېر ورانه کړی مال ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا پیخ بپا غوشی چی بتڑلم با وحل کا کنن زلاس نیولی تا تا پیشم او تڑیمم
او وهیم یو ورځ به داسې راشي چې تبم چاته پیشي او غزاد به تړلم کولې شي او وهل بم کولې شي. الله څوک دې دغه طاقت په مخ کې چې بیا سر اوچت کی چې زم سویل شي. سلیمان علیہ السلام مارغان راوغخته راشي کار مې ده ټول مارغان راغه دا هدهد ورته وی مولا چرګ په سره داسې سړی دا د ویختو دا ډېر سات پس را د ویختو نه ونیو دا سیوی ډیچ کوله چرته ورکوي امارغه ورته لو سلیمان دا غورز نو یریګا چې ستا غوندې زرګونه بادشاهان به ورته پیش وي دا غورز نو یریګا چې ستا غوندې زرګونه بادشاهان او لکونه به ورته پیش وي. زما خود ډوران کو داسې دا ویخته د ما نه راخ که سلیمان علیہ السلام پریخو او بیوش ډېر سات پس مارغه رونی و سینې سره ولګو ورته او هدهدا ما معاف کا او هدهدا ما معاف کا کد قیامت پورځه ستاد دی وختو په سر کې سليمان ونیوي شنو څوک به اخلاص وي څوک به اخلاص هدهد ورته سليمان تا یکدم زرونیوم لک خپل صفائی کولو ته خو بده پرېخه یکدم مرغه غوندې رونی خبره ته ما پرېدا لکه اوس مونږ ملک خبره ته پرېخول نشته غضب او پولیس تاډر چوش اوس هغه کې عقل چرته تو سوای چې داس پایان چی د بارډر د ملیشه داس پایان چی دي دا په بل قهر اخته دي تنخواه چې والی لار شي دو دروازو نه بارا پالګر ناشتي نو پالګر لا 15 پاور کی نو پالګر چوهو لګورز کې بتاولدار شي نور 15 پاور کی اوهو سورج پاتې دي اور پسې بتانه دارم شي مړه ها ډي ای جی تی جو چې کور ترازی تنخواه ته پالګر اغستی ده تشتو کار خزه ورته تنخواه دې څکړه یا پالګر لمه اور کله ګورځو کې ډي ای جی کېګم او خزه زب جرنیل متب بیا د سیب خزه دا قمقل کورته چې ویني سا دې تنګوري چالکا دا مولا دې معزز دې شریف دې لک پشربنا دا سټیلا بدر کی چې ال تبد لړکی ماوه خدانو تماشا به تاسم کوي ان شاء الله خورز بنګوري خورز کم سړی کی چې د انسانیت ماده نه و د شرافت ماده نه و کم سړی کی چې اخلاق نه و هغه ټول عمر تیر شي په خورز پتیډون شي خورز ورته نه خورز خو اخلاق پسې ګرځي خورز خو شرافت پسې ګرځي خورز خو انسانیت پسې ګرځي تاسو پوه شئ نو عزم داو چې یو ورځ به زستا جواب نشم کوله زتا ته سنشم ویلې زما شاته چې کوم طاقت ته اخو ویلې دسه بده رونی سي چې نست نابود په دې پاکستان کې یو افسر را سره لاندې وته مالې وی ماته وی زما لاس قدر ته ولګېدو ټول عمر بروټای خوندر نکی ما ورته ستالاس ویلو مال زما د خپل تیار شکن تو پدا کپ دې ولګې دې په هوا کې به مارغان غوخي وې زبتا سره ګورم مال په آرام کې نه ما سره د لیدو پارمان ډېر سره وکړي پاکستان او دیرش کاله وشي امید رال اسمان ته وخته سردلان دی راو غرزیده نیست و نابود زیر و زبر شو نام و نشانم پاته نشه د بجلیگر مولا سٹارونه مغه سی پوګه لګیدلی دي خاور له امزان سره دا لوی نوابان لوی غټایک دا لوی سنداګان
و دې به مونږ تیکه تیکه کوو هغوی مې تیکه تیکه ولید او زه نیغ ګرځم تاسو پوه شئ نو عرض مې دا و چې زما کې هیڅ کمال نشته نه میای نه سید نه پیرم الله مې د موجوده پیرانو نه پامان کې دا د جیبونو ګڼ کپان دا ځان ته خلق په سجدو اچون کې په تورې بلا والی په مزدورۍ دي چې کومې پیسې ګټلې دي کمبخته ښځې او بچي چې د چا رزق په تا فرض دی هغې له یې نه وړې او دې روټي خلاص لا دی ته خدای په قهر واوره څه بلا وایه دلته یو دی قسم په خدای دی 19 लाख रुपए داغه په فکس ډیپازټ کې پرتی دي د سود په کاته خلک ورته سجدیم لګي لاسونه هم سپي 19 लाख روپے دغه ګڼ کپتوب نه دی الله ما اوس نه میاګان پکې لاچاره اوسدي وای خدای ته وګورئ دلته یو وی چې زه د ګردی غوث نوسم ما ورته چې ګوره ګردی غوث یو ښه سړی او نیک سړی تیر شوی او زه د آدم علیه السلام نوسم نو آدم علیه السلام پیغمبر او زه د هغه نوسم نو میتانه زما رتبه اوچته ده ته داسې ښه سړي نوسې او زه د پیغمبر کہ دری راہ فلا ابن فلا چیزیں نیست نسب سے شئی قرآن کو وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ د اسرافیل شپیلای چې وغږیږي الله وی فلا انصاب بینهم نسبونه بنه پکاري او نه بد نسب متعلق سوال کیږي چې ته د چا زوی وې ار سړی له خپل خپل پندو کې پسروي ار سړی له کل انسان الزمناه طائره في عنقه وكل انسان ار انسان لبا خپل خپل کاټ په غاړه کې زوړندوي پلانې زوی د پلاني نه دا خبرې بنه نو زه اسنه د غرونو یو پریده زنګلی غریب خوار بیلما صرف دادا چې سمې ویلي دا می ایمان دی چې خدمت وکړي زما د ملک په تاریخ کې مولا نه دی پیدا شوی زه پکې مولا شوی خدای ته مې ویلي چې یا الله سدي چې را باندې زده کړي د وینا توفیق راکړه نو د وینا توفیق بیا د سره کړی دی چې شاید چې په صوبه سرحد کې به بل چاله نه ورکړي تاسو پوه شئ زما عزیزانو عرض مې داو چې ما تا او تاسو ته دی الله په د عمل کولو توفیق صحیح مسلمانان کې د پکار دي دین نټو کې نه دي جوړول پکار باقی چې وخت راغې د ملت اسلامیه په ناموس د جنگ وخت راغې الله دې مال او تاسو له توفیق راکړي چې غشي زمونږ په سینو کې ولې نو په اسلام راوستو کې ناکام شوي چې اوس الیکشن وکړي راوسته به دې آیا د دې ملک مسلمانان د قرآن او د حدیث فیصله نه غواړي کته ډېر خلق داسې دي نو ډېر خلق داسې هم شته کنه چې د مارشل الله قوانینو خلاف ورزي کړي دا تاسو په جیلونو کې اچولي دي د مارشل الله خلاف کړي تاسو په کوړو والی دي نو چا چې د قرآن خلاف په کوړو یې وواکل او په جیل کې واچو اسی یو اصولی خبره ده کده انسانی قانون خلاف چا کړی دی جیل ته تللی
د انساني قانون خلاف ورزي چا کړي په کوړو والے شوی دی نو چې په ملک قانون د قران شي او د هغې خلاف ورزي چا وکړه نو کوړې نه تاله بیا مرګم روا دی تاسو پوه شئ عزیزانو خبره دا ده چې هغه خلق په پاکستان کې به څنګه دا رائے ورکي چې د ملک قانون دی قرآن شي د چا ښځې چې شپه ورځ بربنډې ګرځي د چا لوڼه چې شپه ورځ بربنډې ګرځي ای خو که اسلام رازم دیوال به ورته وي او ټیلې به ورکوي ځکه چې هلته ښځو نه مجبور او دوه خبرې یا خو به د زلزلو آفت په دې ملک راځي او دا به غرقي د دې ملک آثار ما ته داسې ښکاري ځکه چې د خدای نه بغاوت حد د هر دمتوب انتها وشوه تاسو د شپې وګورئ دا د سوټمارې زامن چې د دې میوزیک سنټرو باندې د دوی لمبر نه او د جمعې په شپه بیا دوی بربند فلمونه او ټوله شپه وي سیار ته ناست نو قوم د قوم چې ټوله شپه ډمتوب ته ناست دي د خدای قهر چې راشي قوم د قوم به ټول تباه کیږي څوک وي سیارونو ته ناست امریکا چې خپه کېږي په هیروین باندې نو څه زورم ورپسې لګولی دی رانی صحیح چې هله دا خراب شی او جناب محمد رسول الله چې په میوزیک سنټرو خپه کېږي په هغې م یو ورځ هم چاپه وانه چوله او راهم نه نیوه خدای چې په کوم دمتوب او کنجرتوب خپه کېږي هم اډو راونه نیوه چې ستاسو په اختیار کې دي او امریکا چې په څه شي خپه کېږي هغې دپاره هم څه دوړ دوب شروع کړی دغه هم خدای ګوري د دې تپوس به هم کېږي چې زما نوم چې څه شي تاسو وګورئ په دې ریډیوګانو او ټلویزیونونو کې دبلې به غږېږي او د خدای او د رسول نوم به ورسره اخیستی شي دوپړو او باجو سره خدای دې دا خلق په خاورس پسې ړانده کي چې ډمه نشي راوستی قوالیان به راولي وایي به دا سوچه څیزونه وي په دې ښار کې ورته وایي چې سوچیاں چیزاں کہندے سوچیاں چیزاں کہندے دا د مشرک بچی دا مشرکان وې سوچیاں چیزاں کہندے یعنی د خدای نامې دبلو باجو سره حضرت عمر یو ډولکی आवाज واورید د سرود غوګونو کې ګوتې ورکړې چې دا आवाज چرته اورېدی شي التم لعنت وري نن ار کور لعنت ته کنه ار دکان لعنت ته کنه دے ہر بازار لعنت اوسېږي په لعنت کې سودا اخلي په لعنت کې روان په لعنت کې کچایس کې په لعنت کې کروټای خوري په لعنت کې نن د پاکستانیانو ټول ژوند په لعنت ټول معاش زندگی دی لعنت ته او پلیته دی خزه ده نو چې خزه ته ګورې نو ګورم لعنت او چې دغه نه څوک پیدا شي عام لعنتی حرامي بیا ګرځي په مسلم پبلک سکول مسلم کانوینٹ سکول پلانے سکول لکه هغه ورځ مې خپل عزیزانو ته ما لکه تاسو خو
دغه وی چې دا سبق د مدرسې وي او د پاره د پیسې وي په جنت کې به ځای نه په دوزخ کې بغوته وي نو مالوس کوم جنکو لم په غرونو کې سکولونه جوړ کړه ولکانو لمم پتلونګي ورغوستي دي او د کلینه بډبېره تراولې انګريزای ویلو د پاره اے شرمېدلو اے شرمېدل تاسو په کوم خپلوي چې شبک د مدرسې وي او د پاره د پیسې وي اے شرمېدل جنکو لمو وردیانه ورغستی پاکستان د جنکو کرکټ ټیم جوړ کړي اکی ټیم ابل اورځي په اخبار کې فوټوانو نو جنکو نه الکان جوړ کړي اغا کیانه کيو ملک تشهیر کیږي چې د جنکو کپ دې که څه دې هغه سيزونه وګړي تاسو خیال راغی نازیزانو خبره می داوه چې دا زمونږ خبرې خودي زړې او په دغه زړو خبرو مونږ به دا وایو چې آخرت خکو آخرت ماخرت نشتا آرام کې په دغه د کارغانو په ټنګو خدای راستي کنه ز جنت تلار شم او نه تاسو تللی شي جنتونه نشتا دا خیال له جراغه صاحب جمعې مونږ دی وکړ او مصالحه دی پوګه چولې دا لوی مسواک دی په جیب کې ټومبلې ده او سچل راغه جنت جنتونه بالای چې خزه کنټرول کوي جنتونه بالای چې لونه کنټرول کوي زامن کنټرول کوي زمونږ د زامنو بیړې تبا دي زمونږ د لونو بیړې تبا دي زه دې وایم کنه چې زه مولای ما زدا ګناه نه کوم معاشره به مې ټوله داسي چې زه به نشم بچ بیمار به تپوس له بدر شم ټي وي بدر ته لګېدلی و به ګورم ټیپ ریکارډ بدر ته لګېدلی دبلې به پکې غږېږي درځم مړی له بدر زما صاحب خبيث مړی جنازه به دې لازمن کوم زه به نشم بچ کې پلیت ډنډ چې یو طرف ته خو سړی به تې ځان بچ کی کړ او چې ټول ملک پلیت ډنډ شي نو څنګه به ځان بچ کې اوس خو ملک پلیت ډنډ دی معززانو علاج بل نشتا علاج قرآنی نظام دے او مضبوط قانون دے علاج بل نشتا دا قتل علاج برسریام رو باساو چارماری کا دا زنا علاج برسریام رو باسا او سنگسار کا دغلا علاج برسریام رو باساو لاس تپرے کا تو گورا چی دا ملک ٹکی گی کنچ دمی پسی دا دبلیغ نو ماتی آسی مزیلت مالکت تسکار کے ویجیز فنکار نو زه اوس په دې دوکه کولم چې دا فنکار ګینې سره ډېر لوی شي مالخواه فنکار او جزه فنکار نو سا چې زما په مخ کې دي داسې کوب کڼې شي چې ګینې د مولانا صاحب زه لا پوره نه یم پېژندلی چې دا جم دا فنکاران دي هلکه دمتوب سخکر نه دی چې د چا په سر کې وشي او نه لکای ده چې ورپسې وشي دم هغې ته وایي چې څوک د ډمانو کار تاسو وایئ په ایمان چې دمې پسې دبلې غږوي یا ډمې سره باجه غږوي یا دوپړی غږوي د هغه شکل او زمونږ د دې سفید پوشو شکلونو کې څه فرق شته دا معززین چې دي دا معززین دا د جنډه بازار اجراګان دوی شکل او د هغې شکل ته د دوی لباس او د هغوی لباس ته په خوا به د شریف سړي داسې جامه وه چې په لاره به تېرېدو خلقو باندې به هیبت راغی چې معزز سړی تېرېږي اوس د شریف او د کنجر د شریف او د رزیل هیڅ تمیز نه دی پاتې که شته تاسو وګورئ د ټي وي او د سینما ډمې او د شریفانو زمونږ ښځې
دا چې پلار رواني دا پته لګي چې دې کې شریفه کومه ده او رزیله کومه ده دا پته لګي نو عزیزانو عرض میں داو چې پلیت ډن یو طرف ته خو سړی به ځان بچ کی او چې ټول نظام پلیتی ځان به کم ځای بچ کی معاشره ټوله پلیته زما خبره مې دې پورې کوله چې یو دعا ما په شپږ میاشتې کې زده کړې تا په شپږ منټه نه دی لګول نو تبا نالله الصمد الرحمن الرحیم باندې څه پوه شي وای جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې داوادار دومره دې نه دي جوړلی ما پسې چې دې مخ کې دې ولی جوړی شي د وخو بیا زما د مینې دعوت څنګه کوي د مینې دعوت هغه څوک کوي چې د چا په مخ کې او خلاري کوي زما عزیزانو دا زمونږ د منځونو نظام که زمونږ د روجو نظام وګورو که زمونږ د حج او د زکات نظام وګورو که زمونږ د جهاد نظام وګورو جهاد لوی تفصیل فی الحال وګورئ روس ولی په کابل قبضه کړی دا زمونږ د لاس زمونږ د غلطو پالیسو د لاس د حکمرانانو د غلط رویې د لاس اوس په جنگ ور سره څوک دي په جنگ ور سره هغه څوک دي چې کوم په غرونو کې او په کلو کې د کابل به اوسېده او هغه زوړ ایمان د 1400 کالو پکې که خیال وکړي د بازار پولاو خواره او برنج خواره لا په جنگ شوي نه دي هغه زاړه لوی ګیرې غټ بریتونه ملې په پړو تړلې او نن د روس غوندې عظیم طاقت یې ایثار کړی دی عزیزانو دا د هغه زوړ ایمان برکت روس نن په دنیا کې یو لوی طاقت دی چې امریکا هم تیری هغه دی خوارو زارو لرګي توپ سره جنگولو والاو روس غوندې عظیم طاقت را ایثار کړی هغه شپه په بی بی سی تبصره کوله د روس دومره ټینکونه خراب کو 200 روسیان مردار کړو دا اریان چې دا بیانی هغه چل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم شګر واغسته او داسې د کافرو طرف ته وښ الله ورته وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ولته د شګو یو ضرب غشه جوړیږي او د دوی سینې به پیسوي کی تاسو خیال راځي عزیزانو عرض میں داو چې جهاد په مسلمان کې هغه پوره ده چې د جهاد ماده د مسلمان په زندګۍ کې نو بیا هم کامل مسلمان نه دی بیا هم مسلمان به څه وایي چې د شپې ود کی وای بیا الله په دې کټ پوزي ما ته مرګ منصیب کاوه خدای ما چې مړکه نو په جنگ کې مې د کافرو سره شهید کا کپدیش په دې په خپل مرګ مر شوم الله به په قیامت کې د شهیدانو په ټولي کې ودرې نن مسلمان د مادینه د جهاد سپیرټ د حکومتونو د غلطي پالیسی په وجه وي
ایس مسلمان ملک هغه خپل رعیت کې د جهاد ماده نه پیدا کوي، د جهاد ټریننګ ولا نه ورکوي. تاسو پوه شئ نن مسلمان خوار ولی، تباه ولی، غرق ولی؟ عرب ملکونه وګوره، انتها ده بالکل داغي ده د بې ځایه خرچونو کول. ستا پاکستان تراشي ټپوسان په 3 لکه روپۍ، ټپوس ته که څه دی دا مارغان بازان باز په 3 لکه دا داسې چل دی لکه خرې له څوک پیر دعا وکړي چې یا الله دا ناوې دا خره ناوې او بنارسی پې واچي او لاندې تې خرئ. اوس باز یو مردار جانور دی په باز څه یعنی یو سړی ما ته قسم وخوړو چې یو باز ما 3 ځله خرڅ کړی، تللی دی په 3 لکه روپۍ، هلته نه بیا را تښتېدلی دی، بیا دې مالک ته راغلی، بیا په 3 لکه خرڅ کړی، بیا راغلی، بیا په 3 لکه خرڅ کړی. یعنی 3 لکه روپۍ په یو مارغه، په 3 لکه روپۍ د 3 روسیانو سینه سوری کېږي که نه کېږي؟ 3 لکه. زه ابوظبي ته تللی وم، نو ما نه د هغې هغه انټلیجنس والا تپوس وکړو چې ته په څه میشن راغلی، ځکه چې د مسلمان ملک انټلیجنس صرف مولا پسې ګرځي. چا چې د ملک بیړه تباه کړه هغه پسې نه ګرځي. د ملک بیړې خو هغو خلقو تباه کې چې پرون یې د روټۍ درک نه لګېدو او نن په 45 لاک روپۍ بنګلو کې د یونیورسټۍ صحیح. د ملک بیړې هغه ته مولا څه کړي دي؟ خدای دې په تڼاک په ځړ کړی که مولا څه کړي دي؟ مولا خو دا ملک په اسلام آباد غواړي. نو چې څوک ملک د اسلام آباد غواړي د ښځو حیا او پرده غواړي په هغې دې کیس رجسټر کړي. کیس نه چې د 500 په ګوړګوړو مې وخېجئ که نه والله که زه دوی پرې چې زه دوی پرې نه په دغه ښځو پسې به هم لګیا یم، په دې زامنو پسې به هم لګیا یم، په دا لوڼو پسې به هم لګیا یم چې څو پورې دا ښځې په کورونو کې کېنولي. او ہر حال میں حق بات کہیں گے، ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے. خو یو سړی م یو ورځې به مړ کېږم، خو مړ دې م داسې شم چې حق مې په خوله کې یو مرګ راله راشي. دا مې خدای ته ویلي دي چې حق وایم او ساره نه وځي. ما دپاره مرګ مقدر دی، زه به یو ورځې مړ کېږم. خو ستاسو دعا برکت دی چې څه مې په دې اړه راغلي دي والله که مې پرېښي دي ورډزوالي مې دي، هر څه چې کېږي بیا به کېږي. زما عزیزانو سوچ وکئ، دا خبرې ګورئ د ټوکو نه دي. زما دې په خدای قسمي چې تا د خدای نظام په خپل ځان، په خپل کور، په خپلو بچو حاوي نه کړ، داسې به لاس مروړې او د تختې لار به دې نه لنډ رئیسار چې په قبر کې شي تختېدی شي. کم خبر پرون راته چا وی چې دا لارې کنو ډېرې سختې دي. مال بچیا هغه سختي نه مه یریږه چې تېرېدونکي وي، هغه سختي نه یریږه چې نه تېرېدونکي. د خدای رانیول داسې سختي به وي چا به نه تېرېږي، نه به نه به مرې او نه به ژوندی پاتې کېدی شي. دنیا سختۍ خو به تېرې شي، وایه د آخرت ته سخت. نو عرض مې دا و عزیزان چې قرآن کریم اولنی آیاتونه اقرأ باسم ربک الذی خلق چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازلېدل شروع. تاسو ټولو ته پر ورولۍ اپیل کوم، پر ورولۍ
بحیثیت ستاسو د یو کشر جماعتونو کې امامان شتا، طالبان شتا، علما شتا، ماسخوتنی که سحر مانځنه رستوي وخت ولا برابر کی او دا منځونه صحیح کوي. که زه درکې اوس یو را پاسوم او در باندې تیر کما څومره د شرم خبره چې نه درځي، را پاسوم درکې یو څومره بده خبره. او چې خدای درته وایي چې تا مالا کوم درخواست کړی ته خو لږ په خپله پړاو کا، تا ما ته درخواست کړی چې اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پارلوس کې ته خدای ته درخواست او الله وی دا خپل درخواست ته پړاو که چې تا مالا په کې څه لیکلي دا به څه. نو عزیزانو دا منځونو الفاظ صحیح کړئ، الفاظ بیا معنا زده کول شروع کړئ. یو سبحانه معنا درته زوس کولی شم، ټول نور خبرې ډېري هغه مشکله ده. سبحانک اللهم، دا سبحانک اللهم په اصل کې سبحانک یا الله، دا اوس عربي قانون دی. سبحانک ورپسې یا الله. قانون د عربیت دا دی چې یا الله نه یې لرې شوه او د یې په بدل کې میم راوړی شو په آخر کې، خو هغه میم چې کوم مشدد دی یعنی شد والا میم، یو زور دی، یو زیر دی، یو پیخ دی، یو غړوندې دی، یو شد دی. شد هغه درې خونګو والا مشدد دی ته. نو یې لرې شو او د یې په بدل کې میم راوړی شو، خو میم مشدد. نو سبحانک یا الله نه څه شی جوړ شو؟ سبحانک اللهم. دا ولی فائدہ ہے، فائدہ ہے دا سبحانک یا اللہ، پاکی دا تعالی را اے خدا ہے، پاکی دا تعالی را اے خدا ہے. عزیزان یو بلٹی باندې جب عادت کی چوزگاری پلار روانه سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دا خپل وظیفه جوړه کړي. ډېرو عذابونو نه به بچ، ډېرو مصیبتونو نه به بچ، ډېرو غدا خوله کې چې زمونږ سپی ناست دی او ټوله ورځ غاب سپی پکې ناست دی. خلکو دې خولو ته ګوره سپي پکې ناست غپه 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 چې په لاره روانې سي لتې موي تیزونه مچي صاحبه. یعنې په دې سړک زه ګورم که نه دې خلکو ته چې خدای دې خوار سمزه کن لکه دا خره چې په مستی راشي که نه لتې موي تیزونه. دا شرمېدلي قوم. لس پښتانه چې په لار رواني لږې تماشا وکړه، لتې به موي تیزونه به مچي ټوپونه به موي ګنډېرو ګوتی به اغوستي لکه د خره غوندې شخوند به موي. څوک به کینو خوري یو طرف ته کېنه ودرېږه. سپینګیري پکې وګوره صاحب او دس به مات کړی او پرتوک مغاغ به په لاس کې او په لار به روانې او دس به مچي. دا بوډاګان څه چل دی کاکا؟ مونځ کوم جامې مې پړې دي. خو بس دې نه پس به تا کې څه عقل راځي. او توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یما، توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ. لا وخت تیر شو ګیره سپینه شوه نه راکې عقل راغی او نه بالغ. دې قوم کې عقل به کله شعور به کله. نو عزیزانو سبحانک یا اللہ دا مانا پاکی دا تعالی را اے خدا ہے.
دومره معنا اوس دا یې لري شو او د یې په بدل کې میم راوړی شو میم بیا مشدد میم راوړی اوس څه معنا شو سبحانك اللهم پاکی د تعالی را اے د ټول صفاتونو مالک خدایا یہ لري کې دو سره میم راتلو سره څومره فرق پرې شو کنه سبحانك یا الله پاکی د تعالی را خدایا اوس پاکی د تعالی را اے د ټول صفاتونو مالک خدایا تب د خدای په یو صفت پسې چرته ګرځې دي یو میم کې دا برکت ته چې دا الله ټول صفاتونه راجمع کو استاد خپل لراو ایو بزرګ ورپسې ویلي دي چې میم د سترګې دی قربان شم د میم یو سترګې او یو خپای داس نو لاندې خپد او پاسستان میم د خپې نه دی لوګه شما مال د آسان کړ د جانان سخت منزلونه او می مستاخ په نه قربان زبد یار په صفاتونو پسې چرته ګرځې ده ستاد خپې برکت ته چرته را پیدا کړ بیا سترګه د میم میم د سترګې دی قربان شما ما در کی ولید د جانان ټول صفاتونه اے میم تا د سترګې قربان شم چې تراله د یار ټول صفاتونه می پتا کی والله د مين پسترګه کې د یار ټول صفاتونه ښکار یو دیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله چې وفات کېدنو هغه له یو شیشه ورکړه په ته ډېره پریشان ہے او چې کله دې خپه کېدنو دی شیشه ته ګوره ما به پکې ګوري هر څه ښکاری او کته اهلیت ځان کې پیدا هر څه ښکاری قسم په خدای دې په دې زمکه بجوانده ګرځي او ورڅ بګو زلیخی یوسف لیدل او په خوب کې زلیخی یوسف لیدل او په خوب کې ما په وی خدای لیدل په خواب نه دی زلیخی خو یوسف خوب کې لیدل او په عاشق شوی دا بزرګوي والله ما خپل محبوب جناب محمد رسول الله په وی خلی دل ارڅخکاری او کتا سترګې پیدا ارڅخکاری د څه شی نشته په دې کائنات کې چخکاری کانګرس خردبین جوړولې شي او پکې هوا او ذرات او جراثیم کته شي نو ستا سترګې خدای خردبین کولې نشي چې پزمکه ناشته او لوح محفوظ ګوره نشي کولې ناس به پزمکه او ګوره به لوح محفوظ د انګريز جوړ کړي خردبینونه دي کنه چې دې ځنه پستوري ښکاری او فلسفه دي کنه چې دې ځنه 3 کروڑ 30 لاکھ میل نور چته د زمکه 3 کروڑا اور 10 لکھ میلا نور چته تا خو تاسو غوند انسانان دي چې دا حسابونه لګولي ستا د سترګې خردبین کې دې شي ورڅ به ورته ښکاري که ټلیفون دې ځنه 14,000 میله امریکا لري دا د انګريز جوړ کړي ټلیفون باندې خدا سے در سره خبرې کوي لکه چې مخامخ ناس نو حضرت عمر کاتیا میله لري ساریت आवाज کو چې یا ساریت الجبل تاسو ته تعجب خبره کوي خبره ده نو عرض میں داو چې کی عرض او کتا ځان کې اهلیت پیدا نو دعا پیله می دی یو منز الفاظ صحیح کوي او دویم بیا د منز په ترجمه ځان پوي کوي چې ته خدای ته ولاړې چې دومره خو پويږي چې زه خدای ته څه تانه تلاړې تانهدار وغوښته څنګه راغله کاکا څه شکایت ورته وړي یا څه فریاد دی ورته څه وای الکه دا سړی ګونګې دی ګونګې کاکا وای نه جی ٹھیک ہے نو څه وای سپای ته لړای درب الله دې بیا ساته تاسو ها
اوس ته خدای ته ولاړې اهدنا الصراط المستقیم خدای درته وایي څه وایي التحیات لله والصلوات څه وایي ربنا آتنا فی الدنیا حسنات څه وایي قل هو الله احد څه وایي سبحان ربی الاعلی څه وایي سبحان ربی العظیم څه وایي خدای به څه وایي څه کوي دیو جنا ځان ټیک کړي پوښتنې مه کوه نالله الصمد ولې دی نالله کمال راشه چې ستا دا دندان ماته هم وکړه دې خوله دې ووم چې دا غاښونه در باندې مات ته اتیا کاله دې تېر شي ته اوسه پورې نالله والله باندې پوه نه شو واخر دعوانا ان الحمد لله